الخدمت فاونډیشن تحصیل مندن د غریبانو کونډو یتیمانو بیوسه او بیکسه خلکو د پاره د ناوګي او سوګا رستو په امبیله بازار کې هم د سستی روټي سکیم پرانسته وکړه. د سکیم باقاعده پرانسته د الخدمت فاونډیشن ځلی صدر سید شاروم باچا وکړه. د افتتاح په موقع د تحصیل مندن صدر تیدار احمد خان، د جماعت اسلامی پی کې 25 نامزد امیدوار راجولی خان، تحصیل مندن امیر بشیر احمد، د سیاسی کمیټې مندن صدر عبدالغفور، ناظم امبیل امتیاز علم، د امبیلی سیاسی سماجی خلق او مستحقین هم موجود وو. میډیا سره د خبرو په وخت تیدار احمد خان اوې چې نن موږ خپل واده پوره کړه او د ناوګي او سورا کلی وروسته مو په امبیله بازار کې د سستی روټي سکیم پرانسته وکړه. هغوی اوې چې زمونږ خلې ځلې سٹارټ او کوشش کوو چې په نورو علاقو کې هم پوینټونه سٹارټ کړو. ځلی صدر شاروم باچا اوې چې الخدمت فاونډیشن په هر قسم قدرتي او زمینی آفاتو کې د غریب ولس مدد کوي او نن سبا خلکو ته زیات ضرورت د روټۍ دی ځکه موږ دا سکیم سٹارټ کړو. هغوی وی چې د بونیر په مختلفو تحصیلونو کې 12 پورې سکیمونه سٹارټ شوي او موږ نور هم کوشش کوو. د جماعت اسلامی پی کې 25 امیدوار راجولی خان وی چې موږ د الخدمت فاونډیشن د دې کار ستاینه کوو. هغوی د سستی روټي سکیم د هر پوینټ لپاره د 40,000 روپو نغد اعلان وکړو او وی چې تبلیغي جماعت او د مدرسو د مسافرو ماشومان د روټو پیسې به زور کوم. په دې موقع د امبیلی سماجی کارکن موزمل شاه، د این پی نظریاتی ګروپ پی کې 25 آزاد امیدوار شیبر خان او رحیم خان ایډوکیټ د الخدمت فاونډیشن د سستی روټي سکیم ستاینه وکړه او د خپل طرفه د پوره امداد کولو اعلان وکړو. د جماعت اسلامی تحصیل مندن امیر بشیر احمد شتمنو خلکو ته اپیل وکړو چې راشه او په دې کار خیر کې د الخدمت فاونډیشن ملاتړ جوړ شي ځکه چې خلک په 2 وخت روټۍ پورې حیران او په خودکشي مجبور دي. زه د الخدمت صدر مندن ته باقاعده چې نن زه د دوی ستاینه کوم او مننه کوم او دوی سره ډاډ دوی له ورکوم چې انشاءالله تاسو کوم پروګرام شروع کړی دی په دغه حواله باندې کوم دا پوینټ تاسو چې دا یو نن کولاو کو د دې پوینټ دپاره زه 40,000 روپو چې د سره تعاون اعلان کوم او دا هم ما کړي تمارونه بعد لګیا دي د خودخیل دپاره د کسان نه چې نو پیسې راغونډوي. نو ما غرون سره دا خبره وکړه چې د خودخیل کې کم خلک د خودخیل سره تعلق ساتي د هغوی د بهر چانده بچي د خودخیل لپاره او کم خلک چې د بهري د مرداني د سوابۍ یا چې دی نو د پټي د بل ځای د هغوی تعلق دی که هغه لږ یو که ډېرې هغه چې چملي د تاجدار ته اوس هم چې دی نو په هغې کې زما خیال مطابق 34-32 روپۍ د هغې هم حواله کوم او دلته موږ د خپلې ورته چې هغه چې کم پوینټ تاوان کوي هغوی تاوان کوي چې تاجدار د هغې چې دی نو تقسیم کوي او دغه شان زه بله خبره کوم چې دلته کې کم خلک مدرسو کې دی او مدرسو کې چې پاتې کېږي د هغې طلبا لپاره تاسو دغې ټوکن ورکوئ بغیر نمبره ورکوئ د 10 روپو او بقایا هغوی دغه 10 روپۍ هم نه ورکوي هغه 10 روپۍ چې تاسو جمع کوئ کله زه راځم هغه به انشاءالله زه دغه مدرسو کې په هره مدرسه کې د مدرسو سره دا حساب مه کوئ که هغه هر څومره وي د هغې چې دی نو د هغې 10 روپۍ به زه اخر کې چې دی نو تاسو ته زه درکومه تاسو ځان سره جمع کوئ او دغه شان د تبلیغ والا وروڼه که جومات ته راشي د هغې نه هم چې تاسو پیسې مه اخلئ هغه 10 روپۍ تاسو خپل ټوکن کې ورکوئ او 10 به ورته چې هغه چې زه راځم ما ته به حساب درکوئ او که چېرې د امبیلي خلک او مشران او کشران صاحب حیثیت تعاون وکړي دلته دا پوینټ دی چې تاسو سره دا پوینټ هغه سر ته رسول شي او بل پوینټ دپاره 40,000 روپۍ سیوا کوي نو زه به سره بیا چې په بل پوینټ کې دومره مدد کوم او دغه شان که تاسو په دې مندن کې تر امادي پورې کوم ځای پوینټ کولاوئ انشاءالله زموږ فیملی خاندان طرف نه به تاسو سره چې د 40,000 روپو په شکل د هر پوینټ لپاره چې تعاون بیا کوم خو راځو والا په خپله چې ګورو چې خلک چې پکې دا کړي په اخر کې زه بیا صاحب حیثیت ته دا خواست کوم چې په دې کار خیر کې حصه واخلي او د هغه ورونو انتهایی مشکور یو چې کوم دلته راغلي د مختلفو ګوندونو سره تعلق لري موږ دا ټولو ګوندونو انتهایی مشکور یو دا هر ګوند چې دی دا د کار خیر په شکل سره په وجود کې راغلی دی که په حکومت کې دی او که په حکومت کې نه دی موږ د هغوی مشکور یو هغوی د خپل وس خپل کردار مطابق خپل کردار ادا کوي. الخدمت جماعت اسلامي د هغوی چې کارکوان هغوی سره تعاون کوي هغوی صرف دې کې یو ماډل شکل سره خپل کردار ادا کوي. موږ د هغوی ګوندونو د حکومت د خلکو د هغوی ټولو هم مشکور یو او د الخدمت د ذمه دارانو ډېر زیات یې مننه چې دا کوم کار او دغه شروع کړی انشاءالله تعاون به سره جاري ساتو. ډېره مننه. د سستا روټي پروګرام تحت په دې منصوبه کې خپل ځان شامل کو. زه په خپله حیران یم چې کله ما ته د خپل قیادت نه او د خپل لیډرشپ نه د پیښور نه اطلاع وشوه چې سست نو 2 ورځې پاتې وې روژې ته
نو ما د هغې خبره خو مونږ د هغې نه انکار نه شو کولی نو ما هغې له هنګامي طور سره بجټ کېښود چېرې کوم ځای کې نقصان کېږي یا کوم ځای کې مشکلات دي نو زه به هلته د هغې هیلپ کومه خو زه حیران په دې خبره پاتې شومه چې تر اوسه پورې په دې پاکستان کې داسې مسلمانان دي او داسې پښتانه آباد دي چې زما د هغې پیسو له اوسه پورې ضرورت هم نه دی راغلی زه په خپله د دې خبرې پابند یم چې که دلته خساره کېږي نو دا به زه پوره کوم دا به زما دا کارکنان پوره کوي دا به زما دا رضاکار پوره کوي دا به د دې خلکو نه ستاسو نه امداد اخلي خو موږ ته د تلو حاجت پېښ نه شي لہذا زه ستاسو ټولو بې انتها شکرګزار یم ستاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې تاسو د خدمت په مذهب او مسلک باندې زموږ سره شامل یې او په دې کې زموږ او ستاسو هېڅ اختلاف نشته لہذا د دې خبرې به انشاءالله عزم کوو عزم چې آینده به هم انشاءالله د خیر په کار کې او د خدمت په کار کې او د دې مخلوق چې دا غریبانان ځپلي دي د ستونزو وهلي دي د دې په دې خدمت کې به انشاءالله یو ځای یو بوخت به یو د یو بل اشرګندې به یو ګورو که کله په دې ملک باندې څه مصیبت راغلی دی که زلزله راغلی ده که سیلاب راغلی دی که څه نور څه آفت راغلی دی کرونا راغلی ده نو په هغې کې الخدمت فاونډیشن د ټولو نه مخکې هغه ځای ته ځان رسولی دی نو د دې جذبې ته زه سلام کوم انشاءالله چې زموږ نه څونه کېږي خدای خدمتګار نو زمین شاه سیاست نه بالاتر موږ به د دې سره خپل پوره تعاون کوو د الخدمت فاونډیشن سره ځکه چې دا زموږ د دې ملک لپاره د دې ټولو تنظیمونو لپاره یو رول ماډل دی انشاءالله چې د خدمت تحصیل مندڼ چې څونه مشران دي د هغې سره به موږ خپل تعاون جاري ساتو که خیري او زه یو ځل بیا د ټولو مشرانو شکریه ادا کوم بشیر باچا دي زموږ د کلي د